ذاکر علي صاحب هم تفصیلي خبرې وکړې او احساني صاحب هم خبرې وکړې. بنیادي طور باندې که موږ وګورو نو په دې زیم یونین کونسل کې، په شیرخوا یونین کونسل کې او په ټول تنګي تحصیل کې یا ضلع چارسده کې که لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري نو په هغې کې د جناب آفتاب احمد خان شیرپا او د جناب شهید وطن حیات محمد خان شیرپا یو ډېر لوی کردار دی. دې یونین کونسل کې که دا روډونه دي، که بجلي خوره شوې ده، که ګیس خور شوی دی، که دلته کې سکولونه جوړ شوي دي، اوس خو پکې کالج هم جوړ شو، دا ټول د قومي وطن پارټۍ د لاسه دي. دلته کې نورې پارټۍ موجود دي. زه به ستاسو په وساطت دا سوال اږدمه چې قومي وطن پارټي خو ځه هر ځای کې څه نه څه خپل نښه خیلی شي، اوس لږ دا نور پارټۍ هم دي دلته کې موږ ته وښیي چې هغوی دلته کې څه کړي دي. دا تیر دغه کې د یوې بلې پارټۍ ایم پي ایم په دې حلقې باندې تیر شو، ایم این ایم د هغوی تیر شو، هغوی دې وښیي چې هغوی دلته کې څه کړي دي. دا ټیک ده، اوس هم لا ډېره پسماندګي شته، ډېرو ځایونو ته به لا ضرورتونه به نه پوره شوي، خو څنګه چې آبادي زیاتېږي هغه شانتې ورسره ځایونه هم نوي جوړېږي او دا سلسله هغه شانتې روانه ده. خو دا به ګورو چې بنیادي کارونه دلته کې چا کړي دي او چا هغې طرف ته توجه ورکړې ده. زما خیال دی د 1 کروڑ نوکرو دعوا خو بل چا کړې وه، خو که شمیر شروع کړو او په دې ټول خیبر پښتونخوا کې وګورو چې د مشر د لاس کومو خلکو ته روزګار میلاو شوی دی، نو زما خیال دا 1 کروڑ نه زیات به مونږ کور کړي، د هغې نه به کم دغه نه. نو په دغې حوالې سره دې ته به ګورو، بیا دې ته به هم ګورو چې نن د دیر نه خلک راپاسي، د چترال نه خلک راپاسي، د سوات نه خلک راپاسي او زمونږ په مشر باندې د اعتماد اظهار کوي. نو ولې نه چې مونږ خو دا یو ګاونډ هم دی، یو دغه دی چې مونږ ولې خپل مشر سره ونه درېږو. نو په دغې حوالې سره نن دا مونږ دلته کې به طور جرګه تاسو ته راغلي او دا تمه به تاسو نه لرو چې دا زمونږ یو ورورولي ده، یوم عزت دی، یوم علاقه ده، یوم پوله په ټیم شریک دی، هر څه یو دغه هم دی. نو په دغې حوالې سره چې یو بل سره راپام سو، په تاسو باندې چې سخته راځي مونږ به سره راپاسو او چې زمونږ ضرورت نه تاسو به راسره راپاسئ. په دغې حوالې سره تاسو ته راغلي او دا تمه کوو چې انشاءالله په 8 فروری باندې چې دا کومه مرحله ده په دې کې به تاسو په اتفاق سره د ډیوې په حق کې خپل دا ووټ استعمالوئ او انشاءالله د هغې نه پس ته که د روډ دا مسله ده او که بجلی مسله ده، که دلته کې نور کم ضرورتونه وي هغه ټول به انشاءالله پوره کوو به او هغې طرف ته به لومړنی فرصت کې به توجه ورکوو به. زه په دې موقع باندې د احسان علي صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغه ستاسو زموږ په منځ کې د هغه رابطې ذریعه جوړه شوه او انشاءالله دا تمه کوو چې احسان علي صاحب همدغه شانتې دا خپل جدوجهد به جاري ساتي، ستاسو په شانتې مخلص ملګري چې راسره وي، ستاسو په شانتې ښه مشران او ځوانان راسره وي، نو انشاءالله کامیابي به هم زمونږ وي او انشاءالله حالات هم رسته رضه
دې طرف ته روان دي چې دا یو دغه جوړیږي، فضا جوړیږي لګیا ده چې که تیر ځل څه لږ ډېر کمی و، دې ځل هغه کمی ختمیږي لګیا دی او انشاءالله دلته نه به قومي وطن پارټي کامیابیږي به.